دا جعلي پیرونو هم په دا کښېګاږي بیا دا د هم مسترد کوي میشتوس ځکه چې لاند لغړو په ضرورت سړی ویلوړي وي چې ننګه شه دی بیړی دی وموړه وي چې نه دا خو بزر دی سړی فرض دی او جاواتي فرض یې پټول فرض دی چې نه یا تا مخ په دا پوزیشه یو شورېده فرض وی جاواتي وي چې دا بزرګ دی ماشوم میز پوره په بیت الله کښې کي و په غول اړلی و بیړی دی ومړه الله پاک برګوزي دا بندګور بې عزته کوي دا رانه یو خې فرض جاواتي بل غونډ په ګاندګۍ کښې نجس دی سړی دا فلسفه خو اسلام د شریعت نه دو میش خو نه ببیږي امیش یو کلیول و بیا امیش نقشه سرخی آجون دی امیش و تاکیده ده جوړا دو چې پاپا سوڅوک ژغېدل نه چې دا ډېر نیک خلک تیر دی نردای په زیورات شیری وګاوې راغلی و وته یې شووان ولی و ویې چې په زړه کښې خو مې دا ډوره هم وه چې دا سرکې اجونه بې ذاتې ده وکړه خو پرېږده سړی خدای خیر کو وی چې ډور مې و چې څملوستله خوب مې ولې په قرآن دا لوړې وي چې په دا شیش دي سړي په چوړه ووالی دغې کابرالدیه تر باندې ووتله وی چې زړه دغس په قرآن ډېر کښېنوستله یوه شپه مې په سرید تېره ده چې کسابو ښه خالي سرکا جیب زرګه زه دې خپل شوونه دې رسوه وی چې ستر وخت و ملو جامات ته نه ورسېد چې د شوونه مې بیا په خپل زیرات ورته کښې شوه زه چې ویس دا خبره ورو په څو بیعت وکړې مو سره تاړین وکړې په څو کیسې باندې پای کیسې کښې دا دي چې یو خو خدای سره څوک شریک نه ګڼې بیعت ورسره وکړې بیعت بلو غلي نه کوې زني ونه کوې الوجه د ډوره چې قابلیو مې څه خوري اچالودیو ویژنې نه او په چا پورو را د باندې خبرې خپله زونه نه تاړې او دا ها که چیرې توسې دا خبره ومنله خو بیا خو ټیک تو که په دا کښې دلې ولې وکړل بیا د الله خپله مرضي دو مفهوم د حدیث په آخره پوره دا دی چا ته خوښه شي الله یې معاف کو چې نه وي چا په دې خبرې عمل ونه که او د خدای د څانګه جرمدار وي او ګناهګور وي یو ټکر درېمې لوسنیوای دی بیعت دی تصوف دی دا خبره خو هم چیرې اورېدلې وي اولدار صاحب نه یې کله کله یو ټکی خو چې تو په کیمې زیورات چې کینده شیخ بادل نامه نه مو نیولې دي اصل شی بیعت شته بیعت شته که نشته لوسنیوای شته که نشته دا پیري مریدي شته که نشته دا یوه ډېره اوږده موضوع ده یوه ډېره لمبه چوړه خبره ده پیرا یو ځون ته یو مضمون دی چې دا ډېر اوږده غږول غواړي خو میشتو سوی سرسریزه ولرټولوي بیا په یوه کیسه کښې ډېر په اوږدو شاخ نه وي بیعت شته دی خوږه پیغمبر سره بیعت کړی دی بیعت څه شته یی بیعت دا ته یی چې یو سړی تو تالوس در کو لاوز در سره وکړو چې مې تو په دا ټکې تاړین دی سره صحابه داس تاړین د رسول الله سره کړی و نرغنده کړی و ښځینه کړی و پڅۍ سره کړی و پدای سره کړی و صحابه د رسول الله سره تاړین لاوزې کړی و چې میږ غلي نه کړي ډاکیو نه کړي قتلینه نه کړي زنې نه کړي بار کې خدای وانه کوي پدای ور سره کړی و چې جنګ وکوي کفار خلاف پدای ور سره کړی و چې هجرت وکوي پتاعت باندې ور سره کړی و آیا خالی نرغنده کړی و که ښځینه یا چې ښځینه کړی و ای بیعت طریقه د ساړې د پوره خو میشتو سوینې چې لیو لوس در کوي لیو مطلب په لوس باندې بیعت تر سره کوي چې پیر د لوس ونسي رسول الله داسې په لوس ونیول صحابه او که لوس مکو نه وه ډېرو وي رشو جوړ شله که نن سبا ویش ټکراوي یې پیر په لوس تاویر که پاپورو یوه بل لوس ونیول لیو رسې وه دا طریقه هوا او داسې هشوي دي چې دا بیعت لفظي و بغیر نه رسې وه نه لوس وه په خوله کول ورسره وکړه چې یا رسول الله همیشه توسې په دا تاړین دی سره دغه شي متول بیا جایز نه دی دا یو عاد وي ټیک نه دی سوال دته دا دی چې ښځې هم بیعت کړی شي که ښځې نه شي کړی دا یوه خبره نن سبا ډېره عامه ده بیعت دی پیر دی مرید دی سلسله دو امیشه دیوبند په لیاره کښې چې کوم علما دي څلور لیارې ارته خوښه کړي دي چشتي یادو قادري یادو نقشبندي یادو سروردي یادو دا میشه خوښه کړي دي میش په دا لیارې روون هی مطلب دا ټولې د انسان اننا انسان صفه کوي بیعت وی دغه پورا
چې باطن دی ووینځي یو خې پوسه سوبینځه تو سیراته ورکی خننه خډره مردړګه ډاکی دماغ هم د کدورت د ګندګي د فسق د فجر نه ډاکوي ا دیننو سړی ځون سرنګي وینځي دنو سړی ځون داسې وینځي چې په قرآن په حدیث باندې پوی عالم وي او پیر ونسه هغې په او خپله وظیفه در وشي او خپله طریقه در وشي او په تون هزار هلاري بیو ته دننه ټیک ټاک وي په ساملیارو روشي ښځونې بیعت څرنګه کړی وه ښځونې د پیغمبر علیه السلام سره د بیعت طریقه دا وه چې پړوی وه لیورېسۍ وه حجاب وه داسې نه وه چې لوی سې ورکو اگر چې حضور صلی الله علیه وسلم د پوره ډېر ترمیمات وي په احکام شي خو ښځونو د پوره بیا لیار او وه چې د نرغندا د پوره نه وه د پردي سیسټم وه بل سهولت دا دی او بل سهولت دا دی چې نن سبا د بیعت څه حکم دی نن سبا میشتو چې کوي واجب دی فرض دی سنت دی مستحب دی سنت عمل دی بیعت رسول الله کړی دی صحابه سره هغه تسلسل میشته روان دی علما لیکلي دي تاریخ په دې باندې ډېر لوی تفصیلي مباحث لیکلي دي چې په ویس واقشه ها بیعت کول مستحب او سنت عمل دی چې څوک یې وکړو دا سړی د ډېرې ګناهي نه باد شي د ډېر ګاندې نه وژغله شي دغه تبلیغ کو په دا تبلیغ وی میخ وویل شي که عالم درس کو بیعت یې کړی وي د خپل مشر عالم سره نیک عالم سره دا په دا درس میخ والی شوی وي دوست یې چرګ لاکې نه ځنې جوړېږي چې دولې پلا ووړي او زه چې دا توسته سبا کې آیا ها دا د مو د پیره د خلیفه دیر محمد صاحب الله پاک د ته جزای خیر وکړو هغې برکتونه دي چې دا دنیا شی بعد یې کرلې ریبلې نارو تړله د سره مې بیعت وکړه غون برکات یې غدای نو ویس ها انسان یې چې کچېرې غوړي چې زه دا په جړه شال یار روون شه په د خپلې نیکې عملې دا زه مستقل وه چې دوله مې هاوغري نه بیا د یوه ښه پیر سره بیعت وکړو دغې سړي تزکیه د باطنو وشي او په ویس واقشه خصوصا ځوانونو ته یې دغې شي ډېر ضرورت دی چې خامخا دا ځوانونه دا تعلیم یافته که عام کاروباري وي که بزنسمن وي دغه شي نه دا ځون پوتې کوي نه دا شی ډېر زیات ضروري دی په ویس واقشه سړي د اصلاح ته پوره دمره شال یار بلا په دا ویس واقشه په نظر نردرېمي مو خپل سوچ مطابق لکه د یوه ښه عالم سره بیعت کول نو یوه خبرو په ذهن شریر شي چې نن سبا خو پیري موریدي داره عامه شوه چې نه پیر پته لګي نه مورید پته لګي ننګې شاوي په زیورات وي لوړ وي لاغار سړی وي چې دا پیر دی او پیر دی چې پلور نه ورته په میروسک شه پوتې شوه شرابي کبابي قاتل جابر فاسق فاجر او دا زلف دا ډرینک دا نشي تموشي دا میرا پیر بولی او دا پسې بیا نه نر پرده وي نه ښځې نه نر تمیز وي نه ښځې تمیز وي پیري مریدي هدا زوی ته روغلله علما لیکلي دي تصریح په دا کړی دو چې پیر د پوراتو شرطي نه دي چې پیرو څوک وي میشتو ورته یې چې زیای قتلینا کو نشي کو زنی کو ما د خپلور نیکه ډېر ښه تړی تر شوی دی علما فتوا دو حکم یې دی ساري حکم یې جاري کړی دی چې اول د پیر د پوره ضروري دو چې په قرآن په حدیث تا پوی وي چې پلور یې نیکه یې شکر وتلی وي په اوت تللی وي زیای فاسق فاجر وي دغې هېڅ ویلیو نشته دی یوه چې په قرآن په حدیث تا پیر پوی وي دومه خبره ده چې د کبیره ګناهونه نه مجتنب وي فاسق فاجر نه وي غټ کبیره ګناهونه نه دا سړی نه دا بیا پیر جوړېدای شي درمه دا چې د دنیا نه بې رغبته وي خلک ته د آخرت د رهنمایۍ د تلقین کوشش ذکر ډېر کوي څلورم دا چې دا ټکی پکښې روغی چې پلورې نیکه نه پیري مریدي ورته پوده څلورم شرط دا ده چې دا پیر دا خودرو نه وي خودرو دا مطلب چې دا باقاعده د علما د اتقیا د پرهیزګوري خلک صحبتونه حاصل کړي وي بیا دا پیري میندلې وي په نومه د پلور به نیکه په وراثت شدته ملاو نه وي
دا څلور کچیرې پلور قابض و پلور په زوی قابض شه د نیکه په مثاله قابض شه خو وخت خپل داسې چې چودري غونډا وه دا غټ فاسق فاجر خو جوړېدی شي د خلک غسلیخ نشي جوړېدی اویس چې په دا سیند کښې ووینې په دا پنجاب کښې ووینې په دا غټې شهرینه کښې ووینې افسوس در افسوس خو په هغې ویل ایجوکیټډ خلک تای چې هغه بالکل سټیک هولډرز دي یوه فاسق فاجر ته پشیت ته اوسایي دعا پلونکې ډینګړې یاره همیشه نالج دی زوی ته روغه همیشه اسلام دی زوی ته روغه همیشه پویا دی زوی ته روغه چې علما تصریح کړی دو چې دا څلور شیونه په چا کښې نه وي دا پیر نشي جوړېدی دو هسې شی وي نو میشي ویني یا ته قاتل ودای وي شرابي ودای وي زني ودای وي او باش ودای وي قبضه مافي ودای وي چې دا پیر هدی دا خو پیر څرنګه پیر بیا جوړ شو اسلام خدای سي شریعت خدای سي چې په قرآن په حدیث ته پوي وي اسلام خدای سي چې مرتکب د کبیره ده نه وي یعنی فاسق ته نه وي اسلام خدای سي چې دنیونه د الوز وکشلې وي خیرات طرف ته د خلک رهنمایي تلقین کی او څلورم اخر تصریح کړی دو فقها چې پلورې نیکنه ده په میروسک شنی ور پوته میژ ورته وای چې پلور نیکې ډېر شته ما ماشن کې دغ په بارک شغل یاره زه ته شریعت پابند یې چې پلورې نیکه پابند خو نه یې زه ته اسلام پابند یې زه ته خو مکلف د شریعت احکام یې دا غلط رواجات دا شکوک دا شبهات دا رسومات دغې چې کوم عام ثبت نسبتونه دي هغې نسبتي خپل احترام ورته لري هغې سلسلې ته چې د چا شجره کیم و نیک سړي ته رسیږي هغې ته بذات فی نفسه میږ احترام لري خو قاضیا داسې وي چې ریس په غلطي راکړو ویګا په ګادۍ نه چې زه پیر یم قاضیا یې ټوله ریس په کلینه تماشې کښې تېرې کړو ویګا چې او پردي هم نه ځنې کوي زنانه ځکه چې پیر زیات دی او دومره بلنډر کېږي په دې لیارې کښې دومره زیوته بدکردارۍ فسق فجر راوندی میژو ډټ کې د اسلام ترجماني په دا نومه کې چې په قرآن او په حدیث یې اوبو راسل نه وي مرتکب د کبیره ده نه په کبایر کښې د مبتلا نه وي دنیا نه د بېرغبت ته وي هغه د رهنمایي کې د آخرت د وجې نه پیري مریدي د خانداني نه وي ورته پوتې په خپله دا رجود مشقت کړی وي چې ده ته دا سند خپل پیر ورکړی وي چې ته ویس ورته کښېنه په ګادۍ چې خلک در درې ملیتونه بیعت کوي لحاظ ویلې داسې کېږي چې کله فرعون ها کله درویش نه کېده سیر کافر و خدای دعا کړې وه خدای سره په مقابله و کوم تعویل وي چې یاره اور درته وراوه داس په څاک شه خدای پاک ته عزت خپله خبر یې خدای پاکه چې حقیقي خدای خو ته یې شربوه مې ما اور د خلکې ته ووراوه چې ګمره شي نور اور پې وشه په خلکې نور ویدلې داسې دي که نه نو دغې بیا میژه په چار راځو چې دا عقیده دا حروف عقیده میشتو پرېږدي دغې بالکل کله کمه وکړي اسلام ته روشي اسلام چې چا خپله کامیاب شو الله جل شانه دا متعه تو ستا د عمل توفیق